دا زندگی د زمونږ او د ستاسو دا د الله جل جلاله د طرفنا زمونږ او تاسو د پاره یو لوی عظیم نعمت دی ډیر. او بیا په زندګۍ کې د زما او د ستا دا صحت او عافیت چې کوم ما او تا ته د الله جل جلاله د طرف نه ملاو دی دا زما او ستا دپاره ډیر لوی نعمت دی ډیر لوی نعمت دی. نو دا کوشش وکړئ چې دا خپل ژوند او دا خپل زندگی دا خپل صحت او عافیت دا تاسو د خدای پاک جل جلاله په فرمانبردارۍ کې صرف کړئ یعنی په هغه کې ولګوي د خدای پاک جل جلاله په اطاعاتو کې دا خپل ژوند او زندگی تیر کړئ. کوشش دا وکړئ چې د فرض احکام سره سره چې څومره سنت اعمال دي یا مستحب اعمال دي نوافل په شکل کې دي یا د روزو په شکل کې دي یا د شپې د قیام په شکل کې دي یا د تلاوت او ذکر او اذکار او د خیرات او د صدقات په شکل کې دي. کوشش دا وکړئ چې خدای پاک جل جلاله د رضا لپاره د خپل وس مطابق پاغه باندې عمل خامخا کوي. دا زما او د ستا زندگی قیمتي کېدل دي چې دا خپل زندگی او دا ژوند دا زما او ستا خیسته کړو دا زما او ستا قیمتي کړو دا د دنیا په وټه ګټه باندې ستا دنیا زندگی خیسته کږي کته په هغه باندې خېګړه وکړي ستا د آخرت زندگی مخکږي یا په دنیا کې د دنیا د وټه ګټه نه علاوه نوافل وکړي نفلی روزه اونسه د شپې قیام وکړي ذکر او اذکار تلاوت وکړي خیرات او صدقه وکړي دام هغه نفلی عبادت دي چې ته د ثواب سوچ او تصور هم نشي کړای چې په دغه نفلی عبادتو باندې رب لا یزال زمونږ او تاسو له څومره بے پناه اجر او ثواب راکړي. نو دې سرم لګ لګن هغه ساتل پکار دی یو ځل یا کولای شي یو ځل یا وکړه دو ځل یا کولای شي دو ځل یا وکړه درې ځل یا کولای شي یو نیک کار درې ځل وکړه. کوشش دا کوا چې ما نه پاتې نشي الله جل جلاله نه توفیق واړه زمونږ استادو دغه ژوند با دا زندگی با دا دنیا ساعتونه دا ارزانیگیم او قیمتی کیگیم کته صرف اور صرف دنیا کې خپل عیش او عشرت لپاره تیر کړي دا ستا ډیر ارزان کړه د خپل ساعتونه او کدا رب لا یزال په اطاعاتو کې تیر کړي تابعداري کې تیر کړي د خدای پاک په احکامو کې تیر کړي دا هغه ساعتونه دي چې تا دا ساعتونه خپل ډیر قیمتي کړه رب يم ان شاء الله په آخرت کې په دې باندې ډیر اجر او ثواب تعالی ورکړي.